حدیث کې راځي په یو بل روایت کې راغلی دی وی کله چې یو بنده مسلمان ورولېږي که نه او دنه ګناه وشي لکه دې ګناه وکړي که نه نو دا نه لیکلی کېږي غواړې ښه فورا نیکي خو په هغه ساعت ولیکلی شي او لس پیرې ولیکي روایت کې دغه راځي وي چې دې ګناه وکړي نو دا ګناه ونه لیکلی شي وی حتی چې دې دوه ګناهونه وکړي بیا هم ونه لیکي صبر کې کنه چې دې به توبه وباسي نو دې درې ګناهونه وکړي څلورو کې حتی چې دا مؤمن مسلمان پنځه ګناهونه وکړي او د ده دا ګناه نه لیکلی شوي غورې ښه نو دې داسې کار وکړي که نه چې دې یوه نیکي وکړي نو دې چې یوه نیکي وکړي که نه نو دا خو تاسو ته پته ده ما تاسو ته وموي چې د محمد علیه السلام په برکت سره دې امت باندې دا د الله فضل کړی دی چې نیکي وکړي نو لس کرته لیکلي کېږي او چې ګناه وکړي نو بس چې یو ګناه یې کړی نو یو کرته به لیکلي کېږي نو چې کله دې د پنځو ګناهونو نه بعد نیکي وکړي که نه یوه نو وی الله راولېږي وی دا فرشته که نه نو وی دا یو نیکي چې وکړي نو پکار خو دا ده چې لس کرته به لیکلي کېږي که نه نو پنځه پیرې دا نیکي ولیکي وی هغه پنځه پیرې ولې نه لیکلي شي وی ده دا پنځه پیرې ګناه کړي وی الله تعالی دې د ګناه نه پاک کوي وی الله تعالی وی ګور دا مهربان ذات دی ته وی الله تعالی دا ویل غواړي چې زما دا بنده دې د ګناه نه پاک وي اګر چې دا ګناه کړی ده غوره خو بیا هم الله مهربان ذات دی نو وی هغه پنځه نیکي ځکه ونه لیکي چې دا پنځه ګناهونه او دا پنځه نیکي دا یو بل سره مقابل شو نو په دې وجه بس پنځه نیکي ورته ولیکي او پنځه ورته بس مطلب ونه لیکي دا د الله مهربان ذات نو اوس درته یو خبره کوم وی چې کله دا عمل ابلیس ووري که نه ابلیس دا عمل وګوري ابلیس شیطان یادوم ابلیس یادوم وی دې چې کله دا عمل وګوري که نه اوهو دا وی داسې دي نو وی دې چغې وی دې څه کوي وی دې چغې وی او دې داسې منډې وی ما زه به کله په دې دا ابن آدم باندې چې دې غلبه موممه وی دا د ظالم بچی دا باقاعده د حدیث خبره زه تاسو ته کوم ښه ابلیس دا خبره کوي چغې وي او دا خبره کوي وی مړه زه به د آدم په اولاد باندې څنګه غلبه کېږم وی چې زه دونه محنت وکړم زه پې ګناه وکړم او دې په یو نیکۍ سره هغه ټول ختم شي بس اوبه پې واړئ باقاعده د پانی پیر نه دا خبره پکې شته په حدیث کې ته سوچ وکړه